یو خپل اخري خبرو کې هغې نه بس په انشاءالله بیا دعا کوم الف خان شیرپور صاحب ته خواست دی چې خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. وی پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي. د ټولو راغلو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم. زمانه مخکې زمونږ تکړه صحافي واجد علي افریدي خبرې وکړې. د ټولو خبرو تایید یې کوم او همدغه شانتې ده چې څومره صحافیان دلته کې ناست دي نو هغوی ته دا وایو چې ډاډه اوسئ. دلته کې جاوید محمود صاحب راغلی زمونږ ډېر سینیر او تکړه صحافي. بیا چې کوم دی هغه سره محمد شاه راغلی دی مننه یې کوو. زمونږ د 400 نیوز نه افتاب علي صاحب فرمان صاحب راغلی د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو. ورسره سمیع الله جي صاحب شاه خالد او سمین جان دغه شانتې خادم شاه یحیی جان ساحل حسین قادر کاظم خان شیرپو څومره ملګري دلته کې راغلي دي. ورسره چې کوم دی زموږ د زیم یونین کونسل ناظم صاحب شیر باچا جان علم صاحب سره د ملګرو راغلي دي. د ټولو ډېره زیاته مننه کوو. په دې موقع باندې صدیق صاحب زمونږ کشر دی خراج تحسین ورته پیش کوم ډاډ ورکوم کم کار چې موږ ونه که ناغه صدیق صاحب وکړو. او بیا د خپل ملګري دلته کې محمود جان عمرزی د هغه ډېره زیاته مننه کوم. په پروډکشن کې او په دې آډیو ویډیو کې دا کردار چې کم دی دا د احسان شیرپو میراوس چې زمونږ د دې تنګي او زمونږ د علاقې پهر دی په ډېرې تفصیلي خبرې وکړې. او همدا میراوس یې د دې چې کله دشمني وه 302 پې نو دی په برقه کې چې کم دی نو دوبۍ ته تښتولو. څنګه چې هغه ذکر وکړو 7 کاله چې کم دی نو دا هغه هلته کې ساتلی و. ورسره دی پښتونخوا چې نن سبا دا څومره اداکارانې دي چې دا د شهرت په پایو کې دي نو دې کې هم د احسان شیرپو چې کوم دی یو مهم رول ده چې پروډکشن دا و. او ای ټي وي له به چې کوم دی نو د دوبۍ نه کار کو چې کله پاکستان ته راغی نو دې تلو کې و. اتفاق ته ګوره مونږ خو یو کلیوال یو شاخ کې زما دوکان و او ما سره ملو شو او ما ورته یې مزه زمونږه خبره ومنله صحافت یې شروع کړو. بیا دلبر ریډیو کې مونږ یو ځای وو. څنګه چې دلته کې ملګرو خبرې وکړې حقیقت دا دی د صحافیانو په راجوړولو کې چې کم دی نو د هغه یو ډېر مهم رول و مهم کردار و. مختلف تنظیمونو کې پاتې شو مختلفو خلکو سره چې کم دی نو کېناسته. خو دا زمونږ کمزوري ده چې مونږ یو صحافیان یو کیږو نه بل موږ نه دا بغض کینه او بنیتي چې کومه ده دا نوځي. یو سړی په صحافت کې ښه کار کوي موږ بیا خپې راټینګو دی ولې پرېږدو کندې به وله ګورو پرتوګ بیا چې کوم دی نو دنیا ته وباسو خلکو ته وباسو. جیلسي بالکل په صحافت کې شته. ما یو کار وکړو ښه ویډیو مې وکړه بل صحافي دې راشي زمانه دې نور هم ښه ویډیو کي دې ته وایي جیلسي. زمانه دې نور هم ښه کار وکړي دې ته وایي جیلسي. او دا پروفیشنل جیلسي ده دا صحافي له پکار ده چې هغه دا یو صحافي نه ښه کار وکړي. او د صحافیانو غونډې هم دومره وي دا غټې نه وي. صحافیان همیشه چې کوم دی 400 صحافیانو ډېرې سختې تېرې کړې او تېرۍ یې د دوی شاته چې کوم دی یا 2 یا 3 یا 4 کسه ودرېږي زیاتي خلک چې کوم دی نو بیا د دوی ملګرتیا نه کوي. ور صحافي ته دا پته وي چې ما سره قام نه ودرېږي خو دا د هغه کار دی او دا خپل کار یې چې کوم دی نو دی مهم ګڼلی دی په یو خپل مشن او په یو جذبه سره یې کوي یعنې صحافت ترې نه کوي. نو الحمدلله د 400 صحافیان بیا د تنګي تحصیل صحافیان دوی چې کم په بې باکۍ سره کم په تکړه والي سره کم په جرأت سره صحافت کوي زه دوی ته سلام پیش کوم. واجد علي افریدي یو ډېر ښه طرف ته پام راوګرځو او ما یې زه هم په دغې باندې خبره اتره کومه هغه په دې سیمه کې آیسو
احسان شیرپو زمونږ نه دغه آیس یوړو دغه نشوره نه یوړو خو 4 کاله شو الحمدلله د هغه میشن موږ جاري ساتلی دی د دغه ډرګ مافیا د دغه سمګلرانو د دغه نشهیي توکو والا په ضد چې کوم دی زمونږ اواز هغه په جار روان دی اواز به اوچتو موږ ته دا پته ده موږ د دنیا نه لاړ شو کیدای شي دومره غونډ هم را باندې ونه شي خو زه یو شاګرد دی پیدا کړو او هغه شاګرد چې کوم دی هر کال یو کوشش کوي موږ هم راټولوي یو بل سره را یو ځای کي یو بل پکې سیکو یو بل پکې وینو نو زه په دې باندې صدیق له چې کوم دی نو ډېر ډاډ ورکوم او زه د خپل تنګي صحافیانو ته د 400 صحافیانو ته ویم چې انشاءالله نه به یریږو نه په دې خبرو کې راځو دا واضحه خبره چې د چا صفت کوي نو ویښه صحافي دی او چې چا پسې وی نو وي دا لفافه صحافي دی دې سره موږ بلد یو او یو سړی و چې موږ پسې کنځلې کوي نو دا یو داسې توهم په دې سوشل میډیا باندې را پیدا شوی دی چې دې ته ګورئ ما چې ما ته یې کنځل وکړل او ما ته یې دا وکړل زموږ دې وخت کې کم پاکستان کې کم صحافي دی چې هغه د دې ملک او د خپلې سیمې یا یو مخلصۍ سره صحافت کوي هغه پسې کنځل نه کېږي نو دا خبرې به ځان ته مخې ته نه دا کوو دوی دې تکړه شي د دغې خلکو همدغه کار دی بل څه کار یې نشته د خپل علاقې مسلې روچتې کې او خپل کار چې کوم دی همدغه شانتې جاري وساتئ انشاءالله موږ د سره څنګ په څنګ ولاړ یو دلته کې بل پروګرام هم د ډېرو ملګرو خبرې کولې خو موږ دغه پروګرام مختصر په دې که چې هغې لم 11 بجې ټیم ورکړو دلته پکې دا برسي راغله نو په دغې وجه باندې هغې طرف ته ومځو زه یو وارې بیا د خپلو صحافیانو ملګرو کم میلمانه چې راغلي دي د ټولو چې کوم دی ډېره زیاته مننه کوم او انشاءالله دا یقین در کوو چې څنګ په څنګ به در سره یو تر کومې چې ژوندي یو د احسان شیرپو چې کوم دی دا برسي او دا کلیزه دا د نورو صحافیانو دپاره عبرت هم دی او صحافیانو ته حوصله میلاویږي چېرې داسې ملګري شته چې موږ په دنیا نه یو نو موږ له به داسې غونډې کېږي موږ ته هم یو حوصله میلاویږي د داسې غونډو نه نو انشاءالله داسې غونډې به جاري ساتو دغه شعر ویم چې ګوتې قلم کومې قلم قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه ډېره مننه لوی په الله پامان